شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او غیرتي باچا دی. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ ډیلی خیبر او زه یم ستاسو کوربه جلال صافي. کتونکو دا وخت موجودي متخبۍ کې کوچي مارکیټ کې د حکیم صاحب سره حکیم مولانا بشیر احمد حقانی صاحب سره کوم چې د حکمت د شوبې سره وابسته دی. دوی په باقاعده کلینیک کې موجودي چېرته چې دوی دواخانه ده. دوی سره به خبرې اترې کوو د دوی د حکمت حوالې سره. تاسو له به هم دغه معلومات درکو چې دلته د څه علاج کېږي، تاسو د څه قسمه مرضونو د علاج دپاره تاسو دلته راتلی شي. بل د دوی مختصر تعارف هم زه تاسو څخه کوم چې دوی د فضل آباد د تحصیل تخبۍ فضل آباد علاقې اکبر خان کلي د یو داسې عظیمې او داسې پاکې کورنۍ سره دوی تعلق دی چې هغوی ته ویلی شي هغه خستۍ ته پایمال باباجي صاحب رحمت الله علیه د هغوی کرامات د دې علاقې نه د دې چاپېرچل نه بلکې د نومي پښتنو نه چې دغه علاقه پیژني پایمال باباجي رحمت الله علیه به پیژني. د هغوی د هغه پاکې کورنۍ سره دوی تعلق دی. دوی سره به خبرې اترې کوو. د هغوی د دعاګانو په رنګ باندې دوی رنګ دي او دغه سلسله روانه ده د حکمتو. دې نه وړاندې هم دلته د دوی ورو مشر اوس دوی دي دلته. انشاءالله دا سلسله به جاري. باقي دوی سره خبرې اترې کوو. زه خپلې خبرې مختصر کوم نو موږ سره اوسئ. حکیم صاحب ټولو نه اول خو ډېره مننه چې موږ له ټیم راکړو په دې لنډ تنګ وخت کې. السلام علیکم جلال صافي، ستاسو هم ډېره مننه او شکریه چې تاسو راغلئ او موږ له مو ټیم راکړو، موږ له مو چې کوم دی نو د خبرو کولو او دغه مقرره کړه. نو ستاسو ډېره مهرباني او ستاسو ډېره شکریه. خوشحاله شي جی. ها دا راته وایي چې را به شو خپل ټاپک له تاسو دلته د حکمت دا کار سره وابسته دا د څومره وخت نه ستاسو دا سلسله جاري ده دلته تر دې دمه څومره وخت شو؟ یاره جی زه کو تاسو ته ووایم چې لکه د ډېر وخت د لانګ لایف خبره وکړم نو د سلو کالو نه به زما په خیال چې سیوا به یو کم به نه وي چې زمونږ دا سلسله د حکمت او د دغه سره د علم سره د دې سره وابسته ده. او لکه باباجي صاحب تاسو یاد کو پیمال باباجي رحمت الله علیه، بیا زمونږ والد صاحب چې په سابق صاحب باندې مشهور و د هغوی، بیا زمونږ مشر ورور مولانا ممتاز علي رحمت الله علیه نو هغوی هم لکه مثال وفات شوي دي. او نو دا سلسله دغه سره را روانه ده او دا به موږ مخکې په کور کې په کلي کې لکه دغه حکمت ته دغه کوو، خو د خلکو د اصرار په وجه باندې چېرې تاسو لږ مارکیټ ته راوځئ، لږ دغه ته راوځئ، ځکه چې زمونږ ځای ته چې به راتلې هغه د ترخ جیب و سایډ ته و ډېر زیات لکه د هلته کې راتګ او دغه کېدل او هغه ډېر زیات مشکل و. تاسو ته پته ده نو د هغې د خلکو د دغه په وجه چې یاره تاسو که لږ بازار ته مارکیټ ته راووتئ نو موږ دلته کې دا دکان د 2008-9 نه موږ دلته شروع کړی دی او موږ پکې یو او دغه سلسله چې کوم دا د دې وخته پورې د 2024 دی اوس. نو دا دونه وخت زمونږ دلته په دې مارکیټ کې په دې کوچي مارکیټ کې هم په دې دکان کې وشو. نو دغه مطلب دا دی چې زمونږ د خاندان سره زمونږ دغه سره د سیزونه وابسته دي او را روان دي. نسخې چې څومره دي نو ټولې د باباجي صاحب دي او د سابق صاحب دي والد محترم او دغه سره دا سلسله را روانه ده او دغه ده. نو دې کې موږ سره مطلب دا دی چې د هر قسمه علاج هغه شته دی. او تاسو لکه دې کې لیکلي دي چې دې دکان کې موږ سره لکه پنسار هم شته، دې کې د دواخانو سربند چې کوم دوایان یا دویات دي هغه هم شته لکه د قرشي، همدرد، اجمل وغیره وغیره. د دې خو کپنو اشرف شو موږ د دې دغه استعمالو دوایان راوړو. نو لکه دا نور کم دغه کپنیانې چې دي د هغې دوایانې او دغه موږ چې کومې دي هغه خو خیر هغې سره خو د زموږ تعلق نشته. کومې هومیوپیتیک چې یادېږي لکه نه د هومیوپیتیک هم زموږ سره څه تعلق نشته دی. زموږ تعلق د حکمت سره دی. نو د حکمت لکه جړی بوټي او دا د دغه کپنیانو کم دوایانې چې دي ماجونات ماجونیات وغیره شربتونه کنه
نو دا مختلف خو د قرشي او د همدرد وغیرہ د دې سيزونو دغه موږ سره موجود دي. حکیم صاحب دا عمره ته وای تاسو لکه د خپل کارت باندې لیکلي چې بې اولادي شو بواسیر خونی بادي شو کمر درد د جوړونو درد د معدې درد باقی نامردگی مطلب نامردی کمزوري مطلب جنسي کمزوري شو د زنانه او د نارینه چې کمی پوشیده پټي بیماریاں دي نو دا غي علاج هم تاسو کوی د کارت کې تاسو دا سلسله تفصیل دا جی بالکل دا کم چې لیکل شوی دي کم دغه شوی دي د دې هر قسم علاج لکه بې اولادي دا موږ سره لکه زتا سوتا صافي سه یو خبره وکم چې مبالغه به ان شاء الله نه تاسو ته مخکې ما ویلې چې منګه کر 100 سال نه دا سلسله را روانه ده دا دغه روان دي او دا نسخه هم د هغه مشرانو او د هغه خلکو او د هغه خاندانی سیستم باندې را روان دي نو کزه دا کم سيزونه چې تاسو یاد کړل د دې دوايان او د دې نسخې ک ز چیلنج کما تاسو په دې کې نو ان شاء الله د دې توړ به ملاو نشي ان شاء الله د دې توړ به ملاو نشي لکه دا نسخې بالکل ان شاء الله نایاب او ازموده دي دا د بل چا سره داسې ممکن نه ده چې مطلب دا چې چا سره داسې نسخه یو داسې دغه وي بل دا عمره ته وایي لکه د بیماریانو کې یا د نه علاوه نور نن سبا تاسو له مریضان راځي بیماریان هم ډېرې شوي دي نو کم قسمه مرزونه سیوا شوي تاسو له کم مریضان زیات راځي منګ لا خو زیات تر مریضان چې راځي نو دا بې اولادۍ مریضان چې کم دي نو دا د KPK نه د علاوه پنجاب نه هم داخله را دغه کیږي او راځي او موږ ته لکه د یو کس هغه علاج کی هغه ټیک شي هغه لاسو تنور ته دغه وکي شلو تنور ته دغه وکي اطلاع وکي چې لکه داسې لاړ شي داسې پیسې به مولګي دغه به مولګي نو ان شاء الله موږ چې کم دغه کوو کم سیز راوړو نو هغه معیاریم راوړو دغه راوړو بیا اولادي علاج چې کم دی نو دا بالکل اطمینان سره لکه یو سړی راځي نو مطمئن دی راځي ان شاء الله العزیز هغه مساله او هغه سپرم او هغه حساب کتاب لا ټول به الله پاک ان شاء الله حل کوي کمزوري کمزوري او کم لغی هغه به پوره کیږي د دوايانو په ذریعہ باندې او هغه به موږ دغه علاج کوو او دا کوو به اکیل شپ دا عمره ته وي د معدې نن سبا اردویم کس د معدې بیمار دی دا وجه څه کیږي چې په خوا داسې نوې دومره بیماریاں د معدې او د دې لپاره به تاسو سره چې کوم علاج دی نو دغه زمون کتون کو ته وای د معدې چې صحیح علاج تاسو سره مطلب راځي تاسو لکم کم مریضان معدې لکه سو کوئی معده می پړسیږي سو کوئی معده می سوځي سو کوئی چې سو خرم الټی راځي نو دا بیماریاں نو د په شاسه وجه کې د شي ډیری شوی نن هر کلا چې منګ الحمدلله ټول مسلمانان یو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پاغه دغه باندې داغي په حدیث باندې منګه عمل وکړو نو منګ ته د جون یو لارم چې کم دانو دابا مشکل نه د معدې او د خوراک د نن 50 کاله او یا کاله مخکې زمون خلکو با کم خوراک کو کم حساب کتاب به کو کم لغه به کو نو هغه به ساده و هغه ساده خوراک سادهګي و بګې ډېر زیات پکې ونن سبا لګونته کې ماحول جدا شوه پیسې خلکو سره الحمدلله ډېر شوی دی الله مهرباني او فضل له ارسیز ډېر شوی دی خو په هغه کې ملاوت عمر غلې دی بلکې کچې تاسو والي ک مصالې والي په هغه کې ملاوت او دا سيزونه ډېر زیات شوی دي نو منګلا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم په لغه باندې عمل کول پکار دي چې هغه منګ تسویل دي هغه فرمایي چې تاسو د خپل معده په 3 تقسیم کړئ لکه یو عیسا د اوبو شو یو عیسا چې کم دینو دا د هوا شو دا یو حصہ چې کم دی دا تاسو خوراک روټي وخورئ نو چې کله په دې خبره عمل وشو دغه وشو تا ته به چرتم د معدې
تکلیف نه به ستا معده سوځي نه به ستا معده پړسیږي نه به چې کوم دی نو نور څه مسایل ته د جوړیږي دا معده چې کوم دا دیتا زمنګ په زبان کې الامراض وای د مرزونو مور د مرزونو جړړه چې کله ستا معده ټیک وا برابر وا او تا خپل حساب کتاب او دغه برابر ساته نو تا ته یو مرزم سنشي ویلې تبا هغه مرز د پاسه او چې کله ستا د معدې مسائل جوړ شول لغه جوړ شول نو دا مرز بستا د پاسه نو لہذا د معدې خیال ساتل لګ ډیر پکار دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قول او په فعل پاغه عمل کول پکاري نو ان شاء الله العزیز یو قسمه مسله باندې د معدې جوړ شي او د معدې مسائل نن سبا ډیر زیات دي او د معدې د وجنا دا بواسیر خونی بادي وغیرہ دا سيزونه را دغه کیږي نو لہذا د معدې خپل خیال ساتل پکار دي او سادهګي اختیارول پکار دي لکه هغه ډیر خوراک وکا هغه وای رسول الله صلی الله علیه وسلم وای چې اخرى خو یو سیز اخرى چې کم سیز دي شروع کو نو هغه سره خپل دغه برابر کا مقدار برابر کا نو زمون خو هغه نشته هم په درستخان باندې چې څومره دغه پراته نو موږ دا غینه سکه کوو دا کو نو دام د معدې د خرابېدو یو سبب او دغه جوړي خوراکونه ګډوډ خوراکونه شي بیا اخره کې چې دغه راته وای تاسو چوټي د سپورزي یا سار کې تاسو راځي سټیم ډیوټیم څومره دغه وای داسې اکثر په کیمرا داسې خلک کی چې غیر راشي د لری زین رابطې نه کړي خو تاسو نمبر موږ ورکو که څوک راځي دلته حکیم صاحب نو نمبر د رابطې کوم دی دا هم تاسو ځان سره لیکلی شي 0300 57 17 193 تخوی ته چې کله راشي او د ملکنډي روډ نه ټکر روډ ته راوړی نو به دوه لارې راغلي یو ټکر روډ او یو دی خو دی روډ ته څه وایي دی ته خلافتی روډ وایي خلافتی روډ باندې مطلب دا دی د کوچی مارکیټ خلافتی روډ باندې لګ مخ کې راشي کوچی مارکیټ کې ښکارا زیاده بالکل دنیا ته معلوم دی نو بالکل دلته راتلی شو راتلو مخ کې رابطه بهتر ده چې هر قسم حالات راتلی شي غم خادي شي دوی په موقع نه حقانیه دواخانه اند پنسار سٹور او بالکل دلته راتلی شي کوچی مارکیټ ټکر روډ ته به حکیم صاحب اخره کې دغه زمون کتونکو ته تاسو سم میسج ورکوي څه پیغام ورکوي نو بالکل کیمرا حاضر ده د خپل پلان نو زه خو پیغام دا ورکوم چې اول خپل ځان دی بیا جهان دی دا متل کیږي دا متل لګنه چې لاول خپل ځان دی بیا جهان دی نو د خپل ځان خیال ساتل پکار دی او بعضی مرزونه او دغه چې کم دی دا د انسان د پاره د تبعی سبب زکه جوړ شي چې منګه هغه یو خو شکر الحمدلله خلکو کې هغه شرم او حیا شته د هغه د وجنم دغه وکړو نو دغه زما پیغام دی دغه چې لکم څه تکلیف څه مسله جوړ شي نو خامخا به تور مشوره هم تاسو مطلب لا دی راتلی شي دلته زمنګ دی دکان ته زمنګ مشوره هم غستې شي او د مشورې او دغه څه پیس میس وغیرہ اس قسمه نشته دی نو لہذا د خپل ځان ساتل د خپل ځان خیال ساتل ډیر زیات ضروری دی او چې تاسو وساتئ نو ان شاء الله را روان وخه او را روان دغه چې کوم دی نو به ډیر مزیدار او ډیر بخولي او خوشاله وي ډیر مننه خوشاله شي حکیم صاحب کتونکو اخره کې بیا مې چې د حکیم صاحب تعلق دی او پاکي دیندار دی او مذهبي ګرانې سره دی نو تاسو هم راتلی شي بل د کلونو راسي دوی د سلسله روانه دوی چې کومه د فارمولې د کومې نسخې دي نو دا ازموده شوي دي ټری شوي دي کدی کار نه کولای یا د مریضان نه خکې نو دا سلسله به نه روانه ده چې دوی کوم دواخانه دا نه چلی دي جی ها بالکل د دې چې کومه دوايانې د جړی بوټي جوړې دي د دې څه ساید افیکټ نشته مطلب ساده الفاظ کې تاسو دا وایم که خکول نه کینو بدولم نه کی وس انګریزي د وې د منګي خو د یو سیس د پاره لاس مسلې نور جوړ کی تاسو بګوره اکثریت او بیماریان خپل کور کې دومره دي چې نو تاسو داوم ټرای کوي دا علاج
د دوی دا چې تاسو ته مونږ کوم وی چې د دې بیماریانو لکه بې اولادي شو پیره به بواسیر خونی بادي دا عام د نن سبا د کمر درد مطلب د ملا دردونه جوړونو درد مار کور کې خامخا یو مریضي یا چې کوم د زنانو نارینه کوم پټي بیماریان دي بې اولادي شو دا غي د پاره هم تاسو بل علاجونه کړی اکثر خلک ستړي شهره وي بس بچیم نه کیږي بل علاجونه موږ پلان کې جته لاړو ډینګ نو دا هم ټرای کوي په لګو پیسو کې تاسو ته معیاري علاج ملاويږي ان شاء الله دوی د خپل فارمولې د کې پی کې په ستا تاسو ته وی چې چیلنج کوم ان شاء الله ازموده شوی دي تاسو راشي دلته یو ځل علاج ترلاسه کړئ ان شاء الله شفا به الله درکړي او زمونږ به صرف دلته راتلو دغه لالچ دي چې تاسو خوشي او مونږ ته دعا وکړئ زمونږ د وجه تاسو ته د ځای معلوم شي نو زمونږ دغه لالچ ته په دغه لالچ راغلي نو مونږ هم خپل دعاګانو کې یاد ساتي حکیم صاحب هم یاد ساتي او د خپل ځان هم ډیر خیال ساتي د خپل صحت او د خپل چاپیرچل د خلکو هم خیال ساتي کوم چې د خپل ځان خیال په خپل نشي ساتلې تر هغه پورې خپل قربه جلال صافي او کیمرامین تلاوت شاله اجازه ورکړي خادباد او بریالي سي د الله په